رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدلی شي، هغې نه انکار نه کوي څوک. لیکن د هغې دپاره کم محدثین چې بحث کوي، مثلا فتح الباری دی راواغستی شي، یو دی وکتی شي چې یو سړی وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدلی دی، موږ به دنه تپوس وکړو چې دا څنګه لیدلی؟ نو زموږ خلک څه ما رڼا لیدلی ده، راو پیغمبر نه دی. مونږ چونکې د خپل رسول سره عقیدت ته بے انتها عقیدت ته، په دې وجه خلک رښتیا ګڼي ده. دا ټول دروغ ویل کېږي. هغه نه به تپوس وکړی شي چې دا کم لیدلی او شخصیت څنګه دی لیدلی، آیا هغه شانته او کم چې د شمایلو په کتابونو کې لیکلي دي چې مخ مبارک داسې او ګیره مبارک داسې وه، وګونه مبارک داسې و، لاس مبارک داسې و؟ نو یو سړي چې په حدیث کې د خپل رسول صلی الله علیه وسلم صفات نه معلوم کړي، د هغه سراپا ورته نه معلومه دی، بس وایي چې دا شیطان ځان ته پیغمبر ویلو او که نه واقعي ما خپل رسول صلی الله علیه وسلم لیدلی ده. ته دې څوک منکر نشته، خبره دغه کول غواړي. ځکه حدیث کې راځي یو سړی چې هغه ما په خوب کې وویني فقد رانی، نو بېشک هغه زه ولیدم. ځکه شیطان لا یتمثل بصورتي، زما شکل نشي جوړولی. صحیح حدیث دی، شکل نشي جوړولی، لیکن ځان ته خو پیغمبر ویلی شي که په دې پهلو خلک سوچ نه کوي. د دې وجې نه ضروري دا ده چې موږ به تپوس کوو د هغه نه چې تا څنګه لیدلی و. موږ له خو چې څوک راغلي تپوس مو ته کړی دی، نو څوک وي ما ته عشا وه، تا ته عشا وه، تا څنګه وپېژن؟ شیطان د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل نشي جوړولی. او دې وجې نه متقدمین محدثین دا وایي چې دا حدیث خاص دی صحابه کرامو پورې، ځکه چې صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او ځکه خو صحابه و. نو که هغې یې په خوب کې وویني نو هغې ته څه مسله نه جوړېږي، نورو خلقو ته مسله جوړېږي. نو دې کې زمونږ انکار نشته دی په دې باب کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې لیدی شي، او چا چې واقعي هغه لیدلی دی نو بېشک هغه یې لیدلی دی، لیکن دی صحابي کېږي په هغې نه. چې صحابي کېږي نه په هغې باندې، نو حدیث ته څنګه اخیستی شي؟ چې حدیث ته یو سړی اخلي لکه څنګه چې دې کتاب والا اخیستی دی چې دا دعا یې وښودله، نو بیا به دا سړی صحابي ومي که نه؟ نو ویله چې صحابي نه دی خو حدیث صحیح دی. څنګه حدیث صحیح شو؟ څنګه چې صحابیت شرف دا علاغه حاصلین چې انسان په خپل جون کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی، تو دارنګه حدیث والا غي صحیح ثابتېږي چې یا خدای بالمشافات رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په جون کې اوریدلی، یہ د سند په ذریعہ باندې داغره نقل کړي. دا دوا دلته نه موجود. په دې وجه خلق له دا دوکې ورکول چې دا شاه ولی الله رحمه الله خوب کې لیدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته خولو، ته دې دیني اعتبار سره اس بنیاد نشته. ضد کې راتلل نه پکار. یو سړی د خپل ځان خپل رب ته جواب دی هو غني او خبره دی وکړي.